په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ولې ضروري ده؟ دنیا کې چې کومه ملکونو هم ترقي کړې ده نو د هغو تعلیمي نصاب په خپله ژبه کې دی، یعنی خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي. د مشر ډېرې ښکلي خبرې کړې دي، راځئ چې دا وګورو. په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ولې ضروري ده؟ نو تاسو ته یو څو مثالونه درکوم. تاسو وګورئ د دنیا هر طرف یافته چین، جاپان، روس، فرانس، جرمني، ډنمارک، هر طرف یافته ملک ګورئ هغوی په خپله خاوره خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي. یو ملک ماته تاسو داسې نشئ ښودلی چې هغوی په پردۍ ژبه کې زده کړه کوي او ترقي کړي وي، یو ملک. خو دلته زمونږ دا کوم چې لیډران دي او کوم چې زمونږ دغه واکداران دي دوی مونږ ته یو سوچ راکوي، دا د انګریزانو دلالان دي، دا د انګریزانو دلاله میډیا چې کومه ده هغه مونږ ته دا سوچ راکوي چې که تاسو ترقي کول غواړئ نو تاسو به په انګریزۍ ژبه وکړئ. حالانکې ما درته مخکې نومونه واخیستل، که ترقي د انګریزۍ په انګریزۍ ژبه کې د تعلیم سره تړلي وي نو چین، جاپان، روس، فرانس، جرمني دوی څنګه ترقي کوي؟ د دې نظامي تعلیم خو په انګریزۍ ژبه کې نه دی، دا خو ټول په خپله ژبه کې تعلیم. ماشاءالله ډېرې ښکلي خبرې کړې دي او ډېر حقیقت یې بیان کړی دی. که موږ او تاسو وګورو چین، جاپان، ډانمارک، روس، دې ټولو ملکونو چې ترقي کړې ده نو د هغو تعلیمي نصاب په خپله ژبه کې دی، یعنې خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي. چېرته هم هغه ملک ترقي نشي کولی د کومو ملک چې تعلیمي نصاب په خپله ژبه کې نه وي، ځکه که چېرته ماشومانو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکړی کېږي نو هغو به صحیح زده کړه وکړي، او که چېرته ورته په پردۍ ژبه کې ورکړی کېږي نو هغو به هغه شان نه پوهېږي څنګه چې په خپله ژبه کې پوهېږي. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ دا سوچ دی چې تعلیم کله په بله ژبه کې یا په انګریزۍ ژبه کې نو موږ به ترقي وکړو، خو نه داسې نه ده. ځکه که داسې وی نو کومه د دنیا ترقي یافته ملکونه چې دي هغو به هم بیا په انګریزۍ ژبه کې خپلو ماشومانو ته تعلیم ورکولی. که چېرې موږ په خپله ژبه کې تعلیم زده کړو نو موږ به د هغې په نسبت ډېر زیات پوهه شو کومه چې په بله ژبه کې پوهېږو. ځکه په بله ژبه کې چې کله تعلیم وي نو اول به ته هغه ژبه زده کوې نو بیا به هلته پوهېږې. خو نه، دا غلطه خبره ده چې کله انسان په کومه ژبه کې تعلیم زده کوي نو دا به خامخا هغه ژبه ویلی شي. ځکه ډېر خلق دنیا کې داسې موجود دي چې هغو خو هډو د سره تعلیم نه دی کړی، خو د دنیا مختلف قسمه ژبې هغو ته زده دي. زمونږ د ناکامۍ سبب هم دا دی چې زمونږ تعلیمي نصاب په بله ژبه کې دی. همدغه وجه ده چې نن مونږ په هر څه کې پاتې یو.